أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویورز نن چې کوم دی نو موږ د اردو حروف تهجی کم ته چې کوم دی نو الفابet هم ویلی شي او د لیټر اف any language is called حروف تهجی یا الفابet د هرې ژبې حروفو ته حروف تهجی یا الفابet ویلی شي نو دغه شان چې لکه فرض کا د اردو حروف تهجی چې کوم دی الف با فا تا ټا سا جیم چا ها دغسې دي د انګلیش حروف تهجی A B C D E F G H I J او زه پسې دغسې د عربي حروف تهجی چې کوم دي هغه الف با تا سا دغسې چې کوم دي د چاینیزو جدا دي د چې کوم دي د هندي جدا حروف تهجی یا الفابet دی نو نن موږ چې کوم دی د اردو حروف تهجی لیکو خو هغه موږ په یو داسې میتډ په داسې طریقې سره لیکو چې هغه کم سټوډنټ کم ماشوم کم طالب علم دی چې د هغه په ذهن کې کیږدي دا نه چې د هغه نه ورځ دوه پس بیا هیر وي نو دا به موږ په یو داسې میتډ په یو داسې طریقې سره لږ لږ ښیو او خو چې دا د هغې ماشومانو د هغې وړو د هغې طالب علمانو په ذهن کې وي او بل تاسو چې کوم دی نو موږ خو داسې معمولي داسې اوزار غونته کې د وړو د لوبو را پیدا کړی چې په هغې په ذریعه به موږ تاسو ته دا هر څه ښیو خو د ټول نه وړاندې حروف چې کوم دی هغه حروف تهجی کې وړاندې حروف الف دی نو الف لیکو الف په تاسو هم دغسې یو پیمانه راوالی او تقریبا چې کم کسان په پیمانه پوهیږي خو هغه هم ټیک ده او که کم نه پوهیږي نو هغوی ته به دا دغې چې تاسو به د 3 پورې راشي تقریبا 3 سانتي میټر ما یو لاین راکاږو او دغسې یو 3 سانتي میټر چې کم دی دا به لږ شان بره کې او یو 3 سانتي میټر به د دغې په نیغ د دغه سره پیرل د دغه سره متوازي د دغه سره یو شان چې کم دی دا به یو بل لاین راکاږي صحیح ده جی چې 3 تاسو دغه راکاږو نو بیا به د دې هم دا سر او دا سر هم به د دې یو ځای کې نو د دې نه به تاسو ته جوړ شي الف دا د اردو حروف تهجی وړاندې حروف دی د دې نه پس چې کوم دی هغې ته څوک بی وي او څوک ورته با وي خو دا په عربۍ کې با ده او په اردو کې بی ده نو دغسې که تاسو دې سیز ته وګورئ بی هم څه په دې سټایل په دې شکل ده خو که چېرې موږ ترې نه دا سیزه دا دوه کم پاس د نیولو دا ځایونه دي دا ته نه لرې کړو نو بیا هم څه په دغه سټایل باندې ده نو اوس مونږ که وګورو نو دې ته کوم داسې په مخامخ وګورو نو دا به بی وي که نه دغسې چې ورته مونږ وګورو نو دا بی ده نو اوس په داسې چل وکړو چې د دې د لاندې یخ ته که تاسو وګورئ دا بلکل لاین او نیغ دی نو که دا مونږ داسې کوو نو دې دپاره به مونږ یو نیغ لاین ووهو او چې کله مونږ داسې د دې دپاره یو نیغ لاین ووهو تقریبا دغه به هم 3 سانتي میټر والو صحیح ده جی یا 1 انچ پې والو نو چې دا مونږ تقریبا څه د دغې د دې کم کاسګۍ ده یا د کم ډونګګۍ ده د دې د دې ځای دپاره ما چې کم دی یو نیغ لاین واخیستو اوس که تاسو وګورئ دا ځایونه داسې رامات دي او دا سړی هم رامات دی نو دلته به تاسو پاسه داسې اشاریه 5 یا د کم ماشومان چې نه پوهېږي خیر هغوی خو دې هر څومره چې کوي خو چې کم پوهېږي او وایي چې مونږ دا زده کول غواړو یا خپلو ماشومانو ته تاسو کور کې ښیئ په دې طریقه نو د هغه به دغسې اشاریه 5 یا دومره قدرې تاسو به دا صرف راکاږئ او بیا به دا ګوټونه د دې سره ګول لامات کې صحیح ده جی نو دا شوله او د دې د لاندې دا هم یو دغه شو او د دې ډبي د لاندې چې زه یو مټایي کېدم نو دا به بای صحیح ده جی او که د دې نه اوس زه دا یو مټایي لرې کړم او د دې مټایۍ په ځای باندې زه چې کوم دی پاسه 2 مټایانې کېدم په دې ډونګه کې ما خو چې د لاندې یو کېښوده نو دا با شوه خو د دې ډونګې کې زه 2 مټایانې پاس کېدم نو دا به تا شي صحیح ده جی دغسې که زه د دې ډونګې د لاندې الف او با په کار واخلم لمبې تا مخکې کړه نو خیر دی ته مثلا دغسې که زه د دې د لاندې ګول 3 رازګولې مټایانې کېدم نو دا به بیا پا شي صحیح ده جی دغسې پا او په پا پسې بیا تا ده تا مو شوله او د دې نه پس چې کوم دی اوس ټا لیکو نو ټا دپاره چې کوم دی نو پا هم وشوله اوس ټا لیکو نو د ټا د لیکلو دپاره به مونږ ته لږ شان دغسې یوه پکار وي د هغې وجه دا ده چې فرض که دا د دې ځای نه واله او تر د 7 سانتي میټر یا دونه نیمه پیمانه ما یو لاین راکاږو
او دا د ټا د لیکلو دپاره او د هغې دپاره چې کوم دی نو پاس به هم زه داسې دغسې او بل دې لاس ته به هم دغسې هم لاین راکاږم. که چېرې دا تاسو دغسې لږ شان دا ګوټ والا دغه کې نو دا به ډېره ښه وي. نو دې نه اوس مونږ جوړو څه دې نه مونږ جوړو اوس ټا. نو د ټا د جوړولو دپاره به تاسو داسې چلو کې چې چمچ به همداسې کېدی، صحیح دی جي. او د چمچ د داسې ږدلو نه پس به تاسو داسې لاین د چمچ نه او د بل لاس ته هم به د چمچ نه هم دقسې لاین راتاو کې څنګه چې د چمچ نه خلک دغه وباسي. بل دا سر به بیا تاسو د دې سره داسې یو ځای کې، صحیح دی جي. دا او دا شوله، دا یو ځای شو، صحیح دی جي. دا چمچ وه. هغې نه پس به مونږ چې کوم دی په دې ځای باندې د پاس نه یو لاین راکاږو، په دې ځای باندې به یو لاین راکاږو. نو دا به څه شي؟ دا به شي ټا. څه شوه جي؟ دا شوه ټا. د ټا نه پس چې کوم دی الف با پا تا ټا سا به اوس لیکو. نو سا به هم په دې یو پریم کې دغه کو او هغې دپاره به مونږ په دې کې پاس چې کوم دی نو درې مټایانې کیدو. په دې ډبي کې چې مونږ درې مټایانې پاس کیدو نو دې ته به بیا مونږ سا وایو، صحیح ده جي. خو دقسې اوس راځو الف با پا تا ټا دقسې اوس مونږ یو غټ مارکر په ذریعه باندې چې کوم دی نو تاسو ته ټول الف با پا تا ټا او تر سا پورې نن زمونږ سبق دی. نو مونږ تر سا پورې تاسو ته هم دقه لیکو. دا چې کوم دی یو نیغ لاین په ښکته راکاږې نو بس دا الف شو. الف شو. دې نه پس چې کوم دی ب هم دقسې به وکې. او تاسو چې ما څنګه ویلو چې دا یو داسې کټورې شو او د دې نه لاندې چې کوم دی یو مټایي کیدو نو دا به با شي. همدغسې همدا کټورې جوړ کړو او پاس چې پکې کوم دی نو مونږه دوه مټایانې کیدو نو دا به تا وي. او دې نه جي دې ځای کې مونږ نه وختي هم دغسې پاتې شوې وه، خو زه هغه به دلته کې ولیکو ترتیب کې بل شان ګډوډوالی راشي، خو خیر دی. دقسې هم دا ډونګه به جوړه کړو څنګه چې دا ډونګه ده، صحیح ده جي. په داسې باندې او د هغې نه پس به مونږ د دې د لاندې درې مټایانې کیدو، هغې ته به پا ویلې کېږي، صحیح ده جي. الف با او پا تا او دې نه پس چې کوم دی نو همدقسې ډونګه به جوړه کړو، صحیح ده جي. او د پاس نه پکې د چمچې والا هغه کار وکړو څنګه چې دا شوی و، صحیح ده جي. نو دا شوه ټا. الف با پا تا ټا او دې نه پس چې کوم دی همدا یوه سا به دقسې وکړو او په دې کې به درې مټایانې پاس کیدو. نو دا شوه الف با پا تا ټا سا. نو دا زمونږ یا دغه استعمالی نو هغوی به د دې سره څه کوي، صحیح ده جي. نو دا کم ماشومان چې بالپن استعمالي یا پنسل استعمالي نو هغو به الف دقسې لیکي، صحیح ده جي. ساده داسې یو لاین چې نیغ راکاږي بس الف شو. دقسې به یو کټورې جوړ کړي او د لاندې به ترې دقسې یو ټکي یا کو دغسې ټکي او که نه داسې هم لیکي نو داسې هم ټیک دی، صحیح ده جي. دا با شوه. دقسې هم پا شوه. الف با پا هم دغسې ټیک ده، صحیح ده جي. الف با پا تا نو اوس چې لیکو تا به لیکو نو تا که څوک دغسې هم لیکي هم ټیک ده او که څوک دقسې لیکي نو هم ټیک ده، صحیح ده جي. دا شو الف با پا تا او دې نه پسې لیکو ټا به لیکو نو ټا دغسې هم ټیک ده. الف با فا تا ټا او دې نه پس به لیکو څه شي سی به لیکو یا سا به لیکو. عربی کې ورته سی وي، عربی کې ورته سا وي او په اردو کې ورته سی وي. نو اوس مونږ چې کوم دی اردو کې لیکو نو دا الف بې پې ټې ټې او دا به څه شي د لاندې د پاسه چې مونږ درې مټایانو والا کیسه وکړو یا دغسې درې ټکي پې د پاسه وکړو د باران څاڅکي پې درې د پاسه وشي نو دا به څه وي دا به سا وي جي. نو ډیره مننه د کینډل اپ ایجوکیشن د کتلو
او زمونږ د دغسې به مونږ په دې طریقه باندې تاسو ته میتس هم ښیو. د میتس نه علاوه تاسو ته مونږ کیمستري، فزیکس او بیالوجي هم په دې طریقه باندې ښودلی شو. کیمستري او فزیکس هم په دې طریقه باندې مونږ تاسو ته ښودلی شو. د دې نه علاوه د انګلیش ګرامر صحیح ده جی، او د انګلیش ګرامر او خاص کر په انګلیش ګرامر کې پارټس آف سپیچ شو او پارټس آف سپیچ او د پارټس آف سپیچ نه علاوه ټینسونه صحیح ده جی، او ټینسونه نه علاوه پیسیو وایس او ډایرک انډایرک هم مونږ تاسو ته دغسې ښودلی شو. نو د دې دپاره زمونږ د کینډل اف ایجوکیشن چینل سبسکرایب کې او پیج هم لایک کې زمونږ د حوصلې دپاره. او د دې نه علاوه تاسو ته به چې کوم دی خاص کر په میتس به د فسټ کلاس نه واله تر د 10th کلاسه پورې به انشاءالله تعالی چې مونږ تاسو ته میتس کوو. صحیح ده جی، ډیره مننه، ډیره شکریه. الله مو آباد او ښاد ساته.